ښه جي نن چې کوم زموږ ټاپک دی که نه هغه دی پلاسټیډز. د دې نه مخکې موږ ارګینلیز ډسکس کول سټارټ کړو چې په هغې کې آلموسټ چې دی نو د پلانټ اینډ د انیمل سیلز چې کوم کمباین ارګینلیز وو هغه موږ لږ غونډې کې ډسکس کړل، لکه رایبوزومز شو، بیا دغه شانته انډوپلازمیک ریټیکولم شو او نور هم. نن چې کوم مونږ سره ټاپک دی که نه او کوم ارګینلی دی هغه داسې دی چې هغه سپیسیفیکلی چې دی نو په پلانټ سیل کې یا په پروټیسټس سیل کې چې دی نو موجود دي، د پروټیسټ حواله په سیل کې به چې دی نو موجود دي. اوس که ته وګورې نو زیاتر مونږ ته د انیمل د سیل خو اندازه کېږي، خو د دې پلانټ سیل اندازه مونږ ته نه کېږي. دا مونږ هغه شانته په سوچ کې نشو راوستی چېرته زمونږ سره واسطه نه وي. زیاتر د بایو سټوډنټس چې کوم وي هغوی ته باټني چې دی نو مشکل یې، خو دا به مشکل کوو نه، دا به اسانه و. سټارټ به اخلو، کوېسچنې پکې ډېرې دي، د استادانو نه هم کوېسچنې به پکې ډېرې وي، او ما مخکې سوچ کوم یاره زه به هر یو شیز دلته کې ایکسپلین کوم، خو اوس زه دا سوچ کوم چې زه هر یو شیز ایکسپلین کوم نو ستا د سکول استاد به چې دی نو څه کوي، ستا د سکول استاد به ځان چې دی نو څنګه اپګریډ کوي او ته به په خپله ځان څنګه اپګریډ کړې. ځکه چې هر یو شي زه تا ته ایکسپلین کوم که نه نو ته به په ما باندې ډیپنډنټ شي، بیا به هر شي زده کولو دپاره په خپله ماله چې دی نو راځي. خو زه خو دا نه غواړم چې ته په ما باندې ډیپنډنټ شي، زه دا غواړم چې پښتون قوم چې دی هغه د دې سټډي کولو په خپله چلې زده کړي، یو بل ته محتاجه ني چې یاره جي سر جي راشه زه ته منت کوم زارۍ درته کوم جي راشه ما ته چې دی نو دا ټاپک وښایې. نه، هر یو کس په خپله چې دی نو جوړ شي. نو نن به داسې کوېسچنې پرېږدو ستا دپاره او بیا ستا د سکول استاد، ستا د ټیوشن والا استاد او کم چې هم ستا تا ته سبجیکټ ښایي د هغه دپاره، د هغه نه به ته چې دی نو دا کوېسچنې کې. لومبۍ راځو څه ته؟ پلاسټیډز ته. ګوره همیشه ما دا خبره کړې ده چې د دې نوم نه به نیم په نیم مطلب تا ته ظاهرېږي، او چې کله تا ته مطلب ظاهر شو نو د هغې نه به کوېسچنې جوړېږي. پلاسټیډ څه ته ویلې کېږي؟ پلاسټیډز. که ته دې کې وګورې نو دا ورډ چې دی پلاست مینز پلاسټک، کم چې پلاسټک دی مونږ چې عام الفاظو کې پلاسټک څه ته چې دی نو وایو، صحیح ده. دا مونږ سره یو ګریک ورډ او یو جرمن بوټانیست چې دی نو د هغه نوم جولیس و، هغه دې له چې دی نو یو پلاسټک چې دی نو نوم ورکو او د هغې نه بعد کې چې دی نو پلاسټیډ چې دی نو جوړ شو. پخوا یې ورته څه وي او څه یې ورته نه وي دا ضروري نه ده، دا ضروري ده چې یاره دا خبره د کم ځای نه راووته او د دې نه څه چې دی نو جوړ شو. نو ته به سمپل څه ووایې چې یاره پلاسټیډز یو داسې ارګینلي چې د هغې سټرکچر به د پلاسټک په شانتې وي. اوس چې د یو شي سټرکچر د پلاسټک په شانتې وي نو به راغونډېږي، ته به یې فولډ کولی هم شي، هغه به خپل سټرکچر هم په اسانه باندې چینج کولی شي. نو دا ټولې خبرې به په ده کې وي، ځکه یې دله چې دی نو پلاسټیډ یا پلاسټک په شیپ باندې نوم ورکړی دی. اوس ګوره د سر نه ډسکشن کوو. پلاسټیډ ما سره هغه ارګینلي دی چې دا به په پلانټ کې یا په پروټیسټس سیل کې به چې دی نو موجود وي، کینګډم پروټیسټا چې موږ څه ته وایو. organ found in plant cell جرمن بوټانیسټو جولیس د هغه نوم او هغه چې دی نو دا شیز ډسکور کړو چې آیا په دې پلانټ کې په دې سیل کې داسې یو ارګینلي پریزنټ دی چې هغې ته د هغې سټرکچر داسې دی د پلاسټک په شان. کیپیبل آف بینګ مولډډ آر پلاسټک، مطلب دا چې د هغه کې دا کیپیبلیټي شته چې دی به را مولډ کېږي را فولډ کېږي به او د سټرکچر چې دی نو د پلاسټک ټایپ غونته کې دی، صحیح ده. and can change the shape and can change the structure، مطلب دا چې according to the situation به دی خپل چې دی نو سټرکچر چینج کوي. اوس ولې دی دا سټرکچر چینج کوي دا به بعد کې ډسکس کوو، صحیح نه. اوس په دې پلاسټیډ کې ما سره چې دی نو 3 ټایپس دي، 3 مین امپورټنټ 3 ټایپس دي کوم چې ستا په بک کې چې دی نو لیکل شوي. په بک کې لږ غوندې کې ډیفینیشن بدل دی خو ګرانه خبره نه ده، ایزده به شي. ټایپس ما سره 3 دي، کلوروپلاست، کروموپلاست، لیوکوپلاست، صحیح ده. اوس دې نه خو دا ظاهرېږي چې د پلاست مطلب څه دی؟ پلاستک یا هغه شیز چې مولډ کېږي راغونډېږي به. د دې 3 واڼو کې پلاست راغلی دی، خو په یو کې کلورو راغلی دی، په یو کې کرومو راغلی دی او په یو کې لیوکو راغلی دی. نو دا ټول هغه ګرین اینډ لیټن ورډس کې چې دی نو به استعمالېدل. اوس په د دې په مطلب باندې ځان پوهیو چې یاره کرومو څه ته ویلې کېږي، کلورو څه ته ویلې کېږي اینډ لیوکو څه ته ویلې کېږي. نو ګوره اسان الفاظو کې همیشه یاد ساتئ چې کله کلورو ورډ راشي که نه نو د دې مطلب دی ګرین. څه مطلب یې دی؟ ګرین.
شین کلر کې. د کرومو څه مطلب دی چې کله پکې ګوره شین کلر راغی. پلانټس په مختلف کلرونو کې وي که نه. اوس چې په مختلف کلرونو کې وي نو دا کلرونه خو به هم دله څوک چینج کوي که نه. هغه به څوک کوي، هغه به دلته راځي. د کرومو به څه مطلب وي؟ د کرومو به مطلب وي کلر. کلر به چینج کوي. پینک کلر، وایټ کلر، ریډ کلر، بلو کلر، دا ټول کلرونه کرومو پلاس. لیوکو پلاس څه کار کوي؟ د لیوکو څه مطلب دی جی؟ وایټ د مطلب دی. نو ګوره کلورو مینز گرین، کرومو مینز کلر and لیوکو مینز وایټ. هغه پلاستو چې هغه په گرین کلر کې وي، هغه پلاس چې هغه به کلرونه چې دی نو ورکوي، او هغه پلاس چې هغه په وایټ کلر کې وي. زما په خیال چې اوس دا ایریدلو نه دی پکار. اوس راځو لږ شانته دې فنکشن ته، اوورال فنکشن ته. بیا به ځان له دې فنکشن وایو چې د کروموپلاست څه فنکشن دی، او اوورال ده. ګوره سمپل الفاظو کې فوټوسنتھسس به دی چې دی نو کوي. فوټوسنتھسس به مطلب څه کوي؟ چې لایټ انرژي به راځي او هغه به کنورټ کوي خپل ځان له به انرژي چې دی نو جوړوي. صحیح ده؟ دا به مخکې وایو. بایو انرجیټکس ته ستاسو چې دی نو ټاپک دی، په هغې کې فوټوسنتھسس څنګه کېږي څنګه نه کېږي ښه ډیټیل سره به وایو. خو دلته صرف دا خبره یاد ساته. فوټوسنتھسس به کوي، سټوریج به کوي، شیزونه به ځان سره سټور کوي. امینو ایسډ، لیپډ، پروټین، کاربوهایډریټ دا به په باډي کې سټور کوي. د پلانټ په باډي کې، د پلانټ په سیل کې چې هلته بیا دا په کار راشي په بعد کې د انرژي جوړولو لپاره. ها وبسې سنتھسس به کوي. څه شیزونه به دی په خپل هم جوړوي، لکه څه امینو ایسډ، څه نیوټرینټس به دی په خپل هم جوړوي. او ورسره دی پیګمنټیشن. پیګمنټیشن څه ته ویل کېږي؟ دې ستاسو په بک کې دا خبره لیکلې چې ویره د ده کې چې دی نو یو دوه پیګمنټس دي. پیګمنټس مین هغه شیزونه چې کلریشن چې دی نو یو شیز له ورکوي. صحیح ده؟ نو دا خو د مین فنکشن دی. اوس دا رچا فنکشن دی، دا رچا فنکشن دی، دا رچا فنکشن دی او دا رچا فنکشن دی. نو دا بدلته کې چې دی نو لږ غونډه کې ډیفاین کوو. ډېر ډیټیل ته به خیر دی چې دی نو نه ځو یارېږي به نه. کلوروپلاست the most important one and the most abundant. abundant څه مطلب دی؟ چې کلیټ سه دا یو پلاستډ دی. صحیح ده؟ نو په دې پلاستډ کې تا ته کم یو کلر زیات ښکاري؟ وایټ که نه؟ نو دې ته ابنډنټ ویلي کېږي چې په یو شیز کې کم یو شیز زیات وي هغې ته ابنډنټ وایي. اوس ګوره دې ځای کې ابنډنټ دی دا ما سره، او دا موسټ امپارټنټ دی. ولې دې ځای کې کوېسچن لومبې به جوړېږي ولې موسټ امپارټنټ دی؟ صحیح نه؟ نو د دې کنسټرکچر ته مونږ ګورو نایله راځو. په دې کې یو څو څیزونه دي. یو ته به ویلي کېږي انر ممبرین، یو ته به ویلي کېږي آوټر ممبرین. څه مطلب دی؟ چې دلته به ما سره چې دی که نه یو به وي انر ممبرین او یو به وي داسې آوټر ممبرین. په خبره باندې ورسېدی او کو نه رسېدی. دې ته به ویلي کېږي انر، دې ته به ویلي کېږي آوټر. دوه شیزونه شو. واپسې به ما سره څه وي؟ ګرینم به او تایلکایډس به او سټروما به. اوس ګوره په دې کې چې دا تا ته دا کم بلیک کلر کې دا ډاټ ډاټ ښکاري، دا خالی ځایونه چې دي، دا ما سره څه شیز دی؟ دا دی سټروما. په خبره باندې چې دی نو ورسېدي. اوس دوه شیزونه پاتې شو. یو ته ویلي کېږي ګرینم، یو ته ویلي کېږي تایلکایډس. اوس ګرینم څه مطلب دی؟ دا تا ته دا داسې ګول ګول شیزونه ښکاري که نه؟ د دې د مجموعې د څه ویلي کېږي؟ لکه یو دا مجموعه، یو دا مجموعه، یو دا مجموعه، یو دا مجموعه، داسې دا مجموعه. دې مجموعې ته به څه ویلي کېږي؟ دې ته به ګرینم ویلي کېږي. خبره باندې آسان باندې پوه شوې؟ اوس ګوره په دې کې چې دا کومه مجموعه کې دا داسې رنګ پرزنټ دی، دا داسې دې ته به څه ویلي کېږي؟ دې ته به ویلي کېږي ما سره تایلکایډس. سم پکې نشته. لږ په سټرکچر باندې ځان پوه کا. انر ممبرین، آوټر ممبرین. ګرینم به وي پکې چې هغې ته مونږ سټیکډم وایو، سیکس لایک سټرکچر دی. تایلکایډ دی پکې او سټروما ده پکې. اوس ګوره د تایلکایډ څه کار دی او د سټروما چې دی نو څه کار دی؟ ګوره همیشه دپاره یاد ساته چې کم ما سره تایلکایډ دی که نه، تایلکایډ د دې تایلکایډ کار دی چې لایټ ډیپنډنټ ریاکشن به کوي. چې کله ما سره لایټ موجودي که نه، لایټ موجودي، نو چې کله لایټ موجودي نو دی به څه کوي؟ دی به ما سره
ریاکشن کوي فوټوسنتھسس به کوي په هغې کې به ټولې ریاکشنې څوک رن کوي به دی رن کوي مطلب دا چې د ده کې چې څونه ریاکشنې کېږي او ده کې څونه کار کېږي هغه په چا باندې ډیپینډ باندې دی هغه ډیپینډ کوي په لایټ باندې او یو داسې شیز دی چې هغې ته سټروما ویلې کېږي چې هغه لایټ انډیپینډنټ دی مطلب دا چې کم ریاکشنې د لایټ نه بغیر هم کېدی شي نو هغه به په کم ځای کې کېږي او ما سره په سټروما کې چې دی نو کېږي خو چې کمې ریاکشنې کم کارونه کم فوټوسنتھسس کم انرژي دپاره چې کم کار پکار دی هغې دپاره چې کم لایټ ضروري دی نو په کم ځای کې او په تایلکایډ کې او چې کله تایلکایډ رایوزي شي نو د هغې د مجموعي ته به څه ویلې کېږي ګرینم به ویلې کېږي او چې کله د لایټ ضرورت نه د لایټ نه بغیر کار کولی نو هغې ته به سټروما وایي ها اوس به راشو څه ته اوس د ده چې دی نو مینو کار چې دی نو څه دی د ده مین کار دا دی که نه چې د ده فنکشن کې که ته ړومبې وګورې نو دی به فوټوسنتھسس کوي ولې به فوټوسنتھسس کوي او دا کوېسچن که دی وکړو دا والو لیقې فنکشن لومبې د ده فوټوسنتھسس دی ولې ځکه چې الریډي ده کې دا ریاکشن دپاره چې دا څونه څیزونه دي د انرژي جوړولو دپاره دا څیزونه هم په ده کې پرزنټ دي په دې کلوروپلاست کې ښه مانه یو خبره پکې هېره شوه چې دې دا خو مونږ ډسکس کړه دې ټول ته څه ویلې کېږي دې ټول ته کلوروپلاست وایي ښه صحیح ده دې ټول ته کلوروپلاست وایي ښه جي نو د ده فنکشن څه دی فوټوسنتھسس دی دویم کار د پروډیوسینګ ګلوکوز ان اکسیجن دی او دریم کار د پلانټ ان گروث دی ګوره یو خبره یاد ساته چې په کوم ځای کې د خوراک کاري ستا د غټېدو دپاره لومبی شیز د خوراک چې کوم ځای کې خوراک جوړېږي انرژي جوړېږي د هغه ځای کې به د گروث اینډ ډیولپمنټ هیلپ هم کېږي گروث اینډ ډیولپمنټ به تا سره هم چې دی نو روان نو دریم ان د فنکشنز فوټوسنتھسس ګلوکوز اکسیجن جوړول او پلانټ گروث کول او دا اکسیجن به پکې څه شیز وي دا ما ویلو په آخري کلاس کې بای واپسې نه ویم ځان لا ګوره پروډیوسینګ ګلوکوز ان اکسیجن د اکسیجن به پکې ما سره بای پروډکټ صحیح ده که نه دا خبره مونږ الریډي ډسکس کړې وه په ډیټیل سره چې آیا ما سره چې دی نو بای پروډکټ چې دی نو جوړېږي ښه جي اوس به راشو څه ته کروموپلاست کروموپلاست چې دی که نه د دې مطلب دا چې دی به تا سره کلریشن مینټین کوي د یو پلانټ به یو شان کلري د یو پلانټ په بل شان کلري د بل پلانټ په بل شان کلري دغه پلانټ وغیره چې دی نو دی دا کلریشن کنټرول کوي دې ځای کې د استاذ دپاره کوېسچن دی کروموپلاست چې کوم دی که نه هغه تا سره کلر کرومو مینز کلر دی به څه کوي پیګمنټیشن به کوي ایز ا پولینیټر اټریکټیونیس په کار کوي او دی په پروټیکشن چې دی نو کوي دې ځای کې دا شی پرېږدو دا به دلته ډسکس کوو ښه راځو څه ته لیوکوپلاست ته لیوکوپلاست څه ته ویلې کېږي چې دا به وایټش په پلانټ سیل کې به موجود وي د ده مین کار چې دی سټوریج کول دی څه کار دی ګوره یو کس خوراک جوړی بل سٹور کوي یو جوړی بل سٹور کوي ولې سٹور کوي چې بعد کې کله تا سره چې دی نو لیټ سه د شپې انرژي نشته لایټ نشته یا بل څه نشته نو چې ته دغه خوراک استعمالولی شي لکه روژه کې که د خیالي نو رمضان کې مونږ چې دی نو څه خوراک وکړو که نه زمونږ په باډي کې سټور نو زمونږ ټوله ورځ پې چې دی نو تېرېږي خو یو وخت په داسې چې دی نو راشي کله چې مونږ د ګرمۍ روژې چې دی نو نیسو نو په هغې کې څه چلي چې په مازدیګري کې حالات ډېر زیات خراب شي ولې زموږ په باډي کې چې کوم هغه خوراک سټور وي هغه په ختمېدو باندې سټارټ شي نو د دې فایدې دي خو خیر دلته نه ډسکس کوو پلانټ سیل دی سټوریج آف لیپډز پروټینز اینډ ایټسیکټرا چې کوم ما سره نیوټرینټس وغیره دي د هغې سټور به څوک کوي چې تا نه څوک تپوس وکړي سټور به ما سره څوک کوي لیوکوپلاست او ډیګریډیشن به کوي ډیګریډیشن د څه شي چې کم خراب هارمفل سبسټانسز جوړېږي د خوراک په جوړېدو کې د انرژي په جوړېدو کې او په زموږ په سیل کې چې کوم خراب شیزونه جوړېږي څنګه چې موږ په سایټوپلازم کې ویلو نو دغه شیزونه به دې ډیګریډیټ کوي ډیګریډیټ مطلب ماتول او د سیل نه بهر ویستل دا خو د کار شو اوس کوېسچن له راځو اوس به کوېسچن له راځو وای کلرز څه ضرورت دی پلانټ ته چې دی خپل کلر چینج کوي دا به درته زه ویم خو یو کوېسچن به چې دی نو ته څه چلو کړي بلکې دې کې دا 3 کوېسچنې دی دا پیګمنټیشن الریډي چې دی نو کلیر شو پولینیټر اټریکشن څه مطلب دی که تاسو خیال کړي زه ته هینټ در کوم ویم درته نه په خدای شته کې درته ووایم دا به په خپله ګورې ته بس ځان په خپله چې دی نو قابل جوړی څنګه به جوړی زه راته اوس ویم
پولینیټر اټریکټیونس څه مطلب دی؟ تا به خیال کړي دا مچۍ دا بیز وغیره او دا د شاتو مچۍ او دا ټول هر څه راځي که نه، او په دې دا بټرفلایز وغیره شو دا راځي او په دې ګلونو ولونو باندې کینی که نه، دا ولې کینی؟ اوس به ته دا څنګه سرچ کړې؟ دا به ته د خپل استاذ نه هم دا کوېسچن وکړې او کوېسچن به ته څه کې how bees can help in reproduction of plant. دا کوېسچن به ته په انټرنیټ باندې هم سرچ کړي، په 3D انیمیټ دې سره که ته ولیکې چې یاره 3D انیمیټډ ویډیو، نو بس تا ته به یو 3D انیمیټډ ویډیو کولی شي. خو دا کوېسچن به چې دی که نه، دا به د خپل استاذ نه وکړي چې هغه راته ایکسپلین کړي چې یاره دا پولینیټر پکې څه کار کوي، دا کروموپلاست چې غونډ په غونډ موجود دی، نو د کار صرف کلر ملر چینج کول دي. ولې څه ضرورت دی یاره ټول پلانټ دی په یو کلر کې که نه، ولې څه چل به وشي؟ دغه ولې څه چل به وشي دا تپوس به وکړي. یو دی پروټیکشن ایکسیسیو لایټ. د دې بره د اسان یو اګزامپل درکړم. تاسو به دا اورېدلي وي یاره ګرمي ده او وایي چې بهر وځې که نه، نو وایي تورې کپړې مه اچوه. صحیح ده. ولې دا مونږ ته ویلي کېږي؟ بیکاز چې کومې تورې کپړې دي هغه ما سره څه کار کوي؟ هغه لایټ ډېر زیات ابزارو کوي. صحیح ده، جذب کوي لایټ ډېر زیات. خو که زه وایټ کپړې واچوم یا داسې کپړې واچوم چې هغه لایټ ان کلر دي، لایټ ټایپ کلر کې دي، صحیح ده، ډارک کلریشن نه دی، نو لایټ به دومره نه ابزارب کېږي. نو ګوره ستا د پلانټ هر یو شیز په څه باندې ډیپینډ دی؟ په لایټ باندې. او چې په لایټ باندې دا ډیپینډ دی، نو ما سره بیا د دې لایټ د انټر کېدو د جذب کېدو او د دې څه فریکوینسي کنټرول پکار دی چې کله ډېر لایټ راځي نو چې زه یې کموم او چې کله لږ لایټ راځي نو چې هغه زه زیاتوم. سوچ وکړه ته دې خبرې ته څومره ښکلی سیسټم چې دی نو جوړ دی چې لکه لیټ سې ته دې ته سوچ وکړه چې دا یو پلانټ دی او دا سن دی، د دې لایټ دا په دې باندې چې دی نو لګي، او اوس زه ووایم چې یاره دلته ما ته 100 واټ چې دی نو پکار دی او د ده نه ما سره 1000 واټ راځي، نو دی به څه چل کوي؟ دی به کلر چینج کوي، را چینج کوي چې یاره زه چې دی نو دومره برابر کړم، 100 واټ برابر کړم. بیکاز که زه ډېر زیات لایټ راولم هم نقصان، چې که لږ لایټ راولم هم نقصان. د دقې لایټ کنټرول دپاره چې دی نو دی دا کلر وغیره چې دی نو چینج کوي. او دقه شانتې چې کله دی ریپروډکشن کوي که نه، لکه ریپروډکشن مطلب دا چې کله دی تا سره مطلب جوړیږي د ده چې کوم هغه ډیویژن او نوې نوې سیلز جوړیږي، نو په هغې کې هم دی د کلر چینجز راولي، ځکه چې آیا په یو سټیج کې په خپل سټیج کې خپل کلر او خپل لایټ پکاري. کلیر په خبره؟ نو دا پروټیکشن دی د چا؟ د لایټ، د سیل، د باډي. ډېره خبرې دي په دې کې او انشاءالله مونږ به هر چیپټر سره که یو چیپټر سره نه 2-3 چیپټر سره به په آخره کې یو ویډیو داسې ریکارډ کوو چې هغه به ساینس ان اسلام به دواړه بوزو، چې ستاسو د ساینس سره مینه پیدا شي او تاسو ته دا پته ولګي چې الله تعالی ساینس ډیفاین کړی دی، ساینس یې ویلی دی. دا ساینس مونږ ولې د دې اسلام نه بیل کړی دی؟ نه دی بیلول پکار. تر څو چې تا ساینس نی ویلی نو ته تر هغې نشې کولی. دا چې مخکې مونږ اکثر فخر کوو که نه وي، یو ټایم مو مسلمانان وي په ساینس کې مخکې وو، ولې اوس مونږ هغه فخر چې دی نو نه کوو؟ پکار دی هغه فخر چې یاره زه وکړم چې یاره څنګه چې مخکې مسلمانان مخکې وو هغه شانتې اوس هم مخکې کېدل پکار. خو بس یو څو کسان دي چې ما ته دا وایي چې نه ګورې ساینسونه وي، نه ګورې د بایو کتاب راوانلې، او څو استادان دي چې هغه ما ته دا وایي چې ګورې ماکس واله ماکس چې ماکس والی کالج کې به ته ښه اډمیشن میلو شي، بیا به یونیورسټي ته ښه لاړ شي، بیا به راته جاب میلو شي، پیسې به وګټې، واده به وکړي، مړ به شي، اسلام علیکم. دا یو مونږ یو دغه جوړ کړی. نور زمونږ د زندګۍ اړوسه چې دی نو ګول شته دی نه. مونږ اړوسه دا ګول ګڼلی نه دی چې یاره دا زه څه ویمه، ته په دې لږ سوچ وکړمه زما سټرنث څه دی، زما کیمسټري سټرنث دی، زه وګورم چې یاره د کیمسټري نه زه خبرې راوباسم، خلکو سره ډسکشن تا ته اړو چا دا ویلي نه دي چې ته انخل او مشینان ایجاد کا. یو وخت به دام راشي، اول به ته ډسکشنز کې، اول به ته څه کې خلکو سره به خبرې کې، ډیبیټس پکې، انټلیکچوال ډیبیټس پکې، یاره داسې نه داسې. ایتیست تا ته وایي
یو نان مسلم ته وایي یاره داسې نه داسې، ته به ورته نه دا داسې نه داسې. دا ګوره دا ټولې خبرې به څوک پروف کوي؟ دا مسلمانان به څنګه مخکې ځي؟ دا پښتون قوم به څنګه مخکې ځي؟ دا به داسې مخکې ځي. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاوي. السلام علیکم.